د پنجشیر ولایت مقام دی چې اوس موږ ورته ولاړ یو. الحمدلله دا د الله جل جلاله نصرت دی چې الله جل جلاله د مجاهدینو سره وکړي. الله جل جلاله د ټول عمر نصرت ځینې وکړي. مجاهدین ډېر ښه په ښه وکړه او ښه تربیه باندې راغلي دي، ورته ښه کار مخته روان دی. اوس ولایت را رسېدلي دي. الله جل جلاله دې خیر پېښ کړي، الله دې دوی ته اجر عظیم تاسو څومره ورځې کېږي چې دلته په عملیاتو بوخت دي؟ دلته تقریبا زموږ 4 شپې کېږي چې موږ په عملیات باندې راوتلي یو. په دا 4 شپو کې یو مجاهد همداسې نه دی سوی چې یا مقصد چای وخوري یا ډوډۍ وخوري یا شی وخوري، معنا بس یوه ګوله وچه ډوډۍ که ورسېدلي. ټول مجاهدین په عملیات باندې بوخت دي، ټول مجاهدینو عملیات ایستلي. الله جل جلاله دې دوی ته اجر ورکړي. ستاسو د قربانۍ برکت او ستاسو د ملګرو د مظلوم ملت دعاګانې در سره وي چې لله الحمد نن دغه دی په فاتحانه انداز کې د پنجشیر ولایت مقام مخې ته ولاړې. 4 ورځې دغه مجاهد وایي چې موږ نه ډوډۍ خوړلې او چای هم نه دی څښلی، صرف دغه لږ وچه ډوډۍ به راتلله د مجاهدینو لخوا چې هغه به دې ته رسېدله. په دې غرو کې دا غټو غټو غرونه دی راکوز شوي دي. الحمدلله ولایت یې فتح کړی. نو جعلي قهرمانان نشته دلته، اوس اصلي قهرمانان دي. الحمدلله داسې مجاهدین هم پیدا سوه چې د کله معنا وږي وه بالا ورله هغه ځای ته، بیا یې د مشر څخه اجازه واخیسته، ویل څه وچ توت پراته دي دا موږ وخورو که ونه خورو. لا هم هغه اجازه نه ده ورکړې. سبحان الله، د وچو توتو اجازه غواړي خو بیا هم ورته مشر اجازه نه ورکوي چې نه د وچ توت به هم نه خورئ چې دا پردي دي. په دغه نقشه باندې مجاهدینو تقوا ورسره ده، په دغه نقشه باندې روان دي. الحمدلله دا ډېره غټه ساحه وه، غټه دره وه، ډېر مهم ځایونه وو د دښمن چې دښمن په شی وسېدی. خو دا د الله جل جلاله نصرت و. که چیرې د الله نصرت نه وای بیا هم هېڅکله نشي کېدلی چې دا ځای ګیر سوی وای. الحمدلله الحمدلله دا د اسلامي امارت قهرمان مجاهدین دي چې د ولایت مقام ته رسېدلي دي. او دلته لله الحمد دا د ولایت مقام دی، هغه د سپین بیرغ پکې راپاندې. لله الحمد مجاهدینو قرباني برکت دې راغله. جزاک الله، الله دې اجر